السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو اوریدونکو، امید ساتو چې روغ جوړ به یې. سبحان الله توحیدي ما تاسو باندې دا یو مزیدار ټریک ګورم د جمعیت علماء اسلام والا. بار بار دا دغه کوي. وختي مې یو ویډیو کتله، یو کس شیر کړې وه د دې یو د رحیم الله چې کوم مفتي صاحب دی، دوی یو ویډیو شیر کړې وه. هغې کې به پته نه لګي جمعیت باره کې تایید به کړی کیدی شي، د دوی ملا دی. خو دا تاسو واورئ، زبردسته مقابله ده. ویډیو مې خوښه شوه، مخکې خامخا ملګرو سره شیر کړئ او دوی ته مو ورسوئ که چېرته عقل کار شروع کړي، ځکه چې یو ملا یو څه وایي، بل بل څه وایي. دا یو مفتي یو څه وایي، د مومندو صدام مفتي صاحب کونسلر صاحب دی که څه شی دی، ناظم صاحب دی، هغې نه هم خلاص شو. بس څه ورځې پورې ناظمي وه، ختمه شوه، هغه څه کونسلري وه. نو دا یو کونسلر صاحب یې وایي چې اوټ شهادت دی، عبادت دی، دا چل دی هغه چل دی. موږ ورله جواب نه ورکوو. زه پکې هېڅ هم نه ویم چې یا دا شهادت نه دی یا عبادت نه دی یا ښه دی یا بد دی. د ده د خپل ملا د خولې نه دا بیان واوره چې آیا اوټ شهادت دی، عبادت دی او که نه دی. او د علماء دیوبند رایې هغوی هم راغستې ده. ټول چې کوم کتابونه یادوي دا د علماء دیوبند کتابونه یادوي، ځکه چې دوی علماء دیوبند ډېر مخې ته مخې ته کوي که نه، دوکانداري به شروع کړې ده. نو د دوی د صدام مفتي صدام کونسلر صاحب جواب په خپله د دې رحیم الله چې کوم نه حقاني هغه کړی دی، په خپله باندې د هغه جواب واورئ د هغه په خولې باندې، او کم از کم د ده خو ومنئ که نه، یار ستاسو مشر دی. نو زه دا ویډیو تاسو هم وګورئ او که ستاسو خوښه شوه تاسو هم یو جوخ پر کې مخکې شیر کړئ. دا ویډیو وګورئ او بیا په خپله فیصله وکړئ چې یو خو به پکې خامخا دروغجن وي که نه، یا خو دا صدام هسې مفتي کونسلر صاحب هسې ګډې وډې وایي، یا دغه بل بس به هسې ګډې وډې ویلي. اوس فیصله تاسو وکړئ. شریعت کې ډېر لوی حکم لري. شریعت کې اوټ 3 حکمونه لري. اول نمبر حیثیت د اوټ امانت دی، چې دا اوټ تا سره امانت دی. دویم نمبر دا اوټ شهادت او گواهی ده، او دریم نمبر دا اوټ شفاعت او سفارش. او د امانت مبارک الله فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانت قاری صاحب ډېر روان دی دغه سره، د دلایلو کې ډېر ماهر دی. دا قاری صاحب ورغلی دی، ورته ویلي دي چې مفتي صاحب د دې مطلب دا دی چې اوټ شهادت دی. شهادت کې خو عادلان دي، کې خو اجړاګانو موټه چي. شهادت کې خو عادل خلق شاهدي ورکوي، او دې کې اجړا او شیخ الحدیث یو شان دي. که یو رایه د اجړا او یو رایه د شیخ الحدیث و، دواړه یو شی دي، پاس کېږي یو پیله، دواړه یو برابر دي. ښځه او نر یو برابر دي. غیر مسلم د قادیاني هم د ستا سره یو برابر دی. قادیاني موټه چې ټیم اچي، 100 قادیانیان 100 مسلمانان یو برابرېږي. قادیانیان 200 شو، هغوی ګټي. نو د دې مطلب خو یو خدا چې دا شهادت څرنګه دی. دویم دا چې کدا ستا د دې عبارت نه وای دا معلومیږي چې اوټ خرڅول شهادت دی، شهادت خرڅول دي. نو کني خرڅېدی به جایز وي، نو هغه هم ورسره وعده کړې ده چې دا ځلې به را روان ایډیشن کې دا ترې نه وباسم. دا خبر دا خو رښتیا زما ذهن پې خلاص شو.